نو هغه تاسو ته وړاندې کړي، د هغې متعلق تاسو خبرې وکړي. مرسته اشرکیته بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خو دانیال خان تاسو ته او ټول کابینټ ته ډېر ډېر مبارکبادي. او حقیقت دا دی چې ما ته کله احمد علي خان وویل نو دا څنګه چې تا خبره وکړل ما ته به ټول هغه دغه هسټري چې نو ټولې خبرې ذهن کې رالې. موږ به څنګه دې خبره وکړه ګاډي باندې کوم تاسو ټول یو بل پټ نه یو لکه یو بل پېژنو خو یو ځان یو. نو کله بس کې تللی کله فلاین کوچ کې تللی ټوډري ته دې سره بچې نو دا خوشمزاج سړی هم ډېر ګپ شپ لګېد زموږ باسې ورسره هم طبیعت ډېر لګېد خو زموږ رشتې او خپلوالي دا خپل ځای باندې. نو حقیقت دی چې ډېر خوشحاله یو او امید دی ستا په وخت کې بچې نو دا بار چې کوم ایشوز دي کوم مسایل دي نو انشاءالله حل کېږي به الله تعالی به کوي. او زما چې څومره وس دی نو زه سره انشاءالله خپل وس کوم. او یو ځل بیا تاسو ته او ستاسو ټول کابینټ ته ډېر ډېر مبارک شه. حقیقت دا دی چې زه صوبایي ته خاص کر د بار ته چې دا ډېر کم رانه مخکې صوبایي دا وخت کې راغلی وم او زما خپل خواهش هم و چې یاره زه په کروړ کې لګي 2 کروړ 5 کروړ پورې څومره کار کېږي هغه به زه دغه راولېږم اکسین به راولېږم ستاسو پي سي 1 به جوړ کړي ټایم به پرې لګي ځکه چې دا به چې پروسس کېږي اوس خو زموږ بجټ دی بجټ نه پس به د هغې لپاره پیسې منظورېږي. خو ما سره چې کوم خپل سپیشل فنډز وي نو هغه سپیشل فنډ نه به زه تاسو لپاره دا پیکیج درکړم په راتلونکي زموږ چې کوم ټینور دی او هغه به داسې وي هغه به ټول څه دی فولي فنډډ به وي فولي فنډډ به وي. هغې د پیسو لیپس کېدو میپسېدو یا مخکې رسېدو به دي خو هغه زه تاسو ځکه هغه فنډ کې کوم چې بیا دا دي چې زه تاسو خلاص به تاسو وایي چې هغه فنډ کار خو نیمګړی پاتې دی. نو انشاءالله تعالی ایس ډي جیز نه به دا زه کوم ایس ډي جیز چې زموږ فنډ دی او هغې کې به تاسو سره ملاو شي. تاسو چېرته وایي تاسو باقاعده د لایبرري شو هال شو یا ورسره آفیسز شو پوره یو دغه جوړ کړئ او ډیزاین به تاسو جوړ کړئ 5 کروڑ پورې چې څومره به هغې باندې خرچه راځي هغه راځي انشاءالله ما سره دغه ناست دی دغه اکسچینج به تاسو راولېږئ او دلته به چې دوی باندې دغه جوړ کړي پي سي 1 وي سي 1 به جوړ کړئ دوی په مرضۍ به جوړ کړئ ځای به ورته وښایي. که چېرته ځای کې پرابلم وي نو هغه هم دې سره به مونږ وګورو. ما ته خو پته نشته چې دلته ستاسو لیګل څه پوزیشن دی یا څه دغه دی هغه به مونږ دغه سره چې نو ډي سی اف سره هغه به وګورو هغې لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دي نو هغه به انشاءالله تعالی برابر کړو. خو بهرحال زما طرف ته تاسو دا کولاو. دویم تاسو د دغه خبره وکړه سولر نو سولر به هم په دې کې راشي. سولر هم چې دی که دا به ټول یو پیکج شي. سولر چې تاسو کوم ځای کوم نوی جوړوئ که مونږ سولر هم واچوو هغې باندې به دومره خرچه نه راځي یا به زیات نه ما خالي 40-50 لاک روپو کې به هغه وشي ځکه چې مونږ جوماتونه وکړو نو دا په دې دوره دا کېږي نو دا به ورته پکې وکړو. د ګیس خو به د نغه د خلک اکسیجن صاحب ما سره دی ګیس والا څه شی عرفان خان دا دی دوی خو ډېر کم خبره کوي چې ګیس پیسې دي نه پرتې پیسې دي پرتې دا چې مونږ سره دا په لومړي ځل باندې تاسو ته موقع ملاو شوې ده او دې وخت کې چې د ګیس کم کار روان دی زموږ دا تقریبا 3 بلین زیات دی او نور به سکیم دا کړی دی نو موږ سره 7 کې شته ارسه کې شته عرفان به دلته ملاو شي ستاسو پرزیډنټ صاحب سره او دا بچې نو کوشش کوي چې افته سره چې ولدا فیسیلیټیټ کړي خو ما خل یو کیلومتر به دغه زیات نه کنه کیلومتر وخت کمپلیکس کې گشته او بهرحال دا پریارټي کې عرفان ما دې ته ملامت نه کی کوي ٹھیک ده کنه او دا دریم کار چې دی نو د تاسو خبرو وکړه دغه چې کوم فلټریشن پلان چې دی دا ورته انشاءالله مونږ سره یو ارګنایزیشن دی او موږ دلته د هسپتال کې هم لګولی دی پنځوسټو کې هم لګولی چاته کې هم لګولی دی تاسو ته ولګو هغې کېدای شي 2-3 میاشتې ولګي خو بهرحال هغه ورته وکړو ښه نه ښه کوالټي فلټریشن پلان ورته انشاءالله تعالی ولګو هغه ورته
لپټاپ چې دی لپټاپ چې دی نو پته نشته اوس چې څوک لپټاپ قیمت څه دی دا به خپل ځان له والو सरकार का तक खतरो नहीं बाल दावर तर बने कुछ तरीके बता वो जो चीज नो कता ला डिपार्टमेंट सर अधिक गुंजाइश थी जी ला डिपार्टमेंट सर एक स्कीम दे कोलिश का की का रुपया हो बात उस पत्र निश्चित गता 10 माह तक कराने के लिए नो माबल कंसर्न डिपार्टमेंट ना लगा बस्ती वो हो सब दाव गुरम के दा की देशी नो दा इंशाल्लाह ताला बल चीज तासो कम लाइब्रेरी किताबونه خو به ان شاء الله تعالی زه لا منشي سره لیټر وکم دا ټول هغه کې راځي دا لپټاپ یو د لایبرری دا سره سکیم لیټر آی سره د ټیک اپ کوم لکه ما تاسو پته نشي چې هغه څه پوزیشن دي کوم چې ما سره ډایرکټ وخت تاسو ما ډایرکټ وي دا د ګورنمنت سره ټیک اپ کوم صحیح دا به سره وچه اوس بل خبره کوم به د دې څه خبر وو ځکه موږ به چې نو دا پاک وکړه کړی دا او زما د خپل خواهش مو چې زمونږ د زنده چې دی مونږ خلک یو ټول میډل بلکې میډل کلاسونه لوور میډل کلاس یو خو زمونږ ځمکې ډېرې لږ دي وړې وړې ځمکې ودي داسې خانې مانې نشته ټول یو برابر خلک دي او د هغې په وجه باندې چې دی نو زما دا کوشش چې زه داسې یو سکیمونه راړم چې هغه دلته روزګار پیدا کړي او هغې لپاره ټول لوی کار څه و چې زمونږ بنیاد دی یا ورسیز پاکستاني یا چې نو واړه واړه بزنسونه او ګورنمنټ جاب دا زموږ بیسیکلي اګریکلچر دی خو اګریکلچر ځمکه اوس زموږ دوره کمه شوه ځکه زموږ آبادي طور ته دې سره روانه ده چې هغه اګریکلچر چې دی نو زموږ هغه ضرورت نه پوره کوي نو په هغې وجه باندې موږ دا کوشش وکړو چې دلته یونیورسټي میډیکل کالج او ورسره چې نو دا خاص کر دا ګدون د سټیټ چې دی چې دا اپګریډ کړو تاسو ته پته راغونډ دي ټول روډونه جوړ کړو او دې لپاره موږ بل روډ یو منظور کړ د موټر وې نه ډایرکټ ګدونی د سټیټ ته او دا دې لپاره چې دا ګدونی د سټیټ موږ د موټر وې ته راوړو 20 بلین روپیز دي 20 بلین روپیز دی دا غي پی سی 1 او تقریبا 900 تیار شوی دي په دې پی ایچ ډي کې به ان شاء الله غوړي کلیکټ شي او هغه سره بچی دی نو زموږ د ګدونی د سټیټ چې دا ډېر زیات پرمختګو کې دي سره ډېر زیات طریقې ملاوي شي دویم چې کنه دلته موږ ټول غټه مسله تاسو بجلی خبر وکړه د بجلی بنیادی مسله سره ګوره بجلی دلته بنیادی مسله چې زموږ کوم سیستم دی زموږ سیستم دومره کمزوره دی چې هغه په ګرمۍ کې چې کوم دا لوډ راشي نو هغه دا برداشت کولی شي موږ ته ټوټل چې کوم بجلی راځي دغه نه برهان نه دا څه 165 میگا واټ راځي او دا شانتي د بردان 100 پلس راځي په مشکل چې یو ځای نه کېنو دا 250 نواله په مشکل 300 میگا واټ ته ورسي هغه وایي دا چې کوم ستا سیستم دی هغه دې څه بجلی راکاږلی نشي زمونږ چې کوم د برهان سیستم دی هغه راځي ترو واته ځي او د وانه پس دی خو راځي او د هغې چې کوم کنډکټر د کوم دغه چې دی هم ډېر کمزوری دی کوالټي نه دی بل چې مردان ته کوم دوبیانو والا کوم دغه دی هم ډېر کمزوری دی کنډکټر ډېر کمزوری دی هغې ټول کیپیسټي نشته چې هغه زیات نه دغه راغلی اوس موږ دوه کار وکړو یو مو دا وکړه چې دلته موږ نوی ګریډ سټیشن منظور کړو 220 کې وي چې کوم برهان کې چې دی که نه کوم ګریډ سټیشن دی 220 دا 10 ارب روپۍ دي د دې ځمکه تاسو پته لګېدي هغه کونډې والا خلکو پرې دلته پر کونډې ملګري زموږ ناست دي احتجاج وحتجاج هم پرې کړی خو بیا هغې سره موږ مسله په فاهم افهام و تفهیم په دغه باندې سره موږ مسله حل کړه او د هغې د لږ سایټ ته موږ ځمکه بلا واغسته سیکشن 4 شوی دی ټول پروسس کمپلیټ شوی دی او ان شاء الله د هغې ټینډر هم شوی دی دا چې نو 220 ګریډ دغه دی دا تقریبا زموږ کم از کم 60-70 سال لپاره به د صوبایي خلکو ته د ولټیج مسله نه ولټیج مسله به نشي دې سره موږ یو بل وړوکی ګریډ سټیشن باچا کې ځکه دا ګریډ سټیشن په خپله کې جوړ شي خو که دې سره لاندې نور ګریډ سټیشن موږ جوړ نه کړو دا فایده نه کوي نو یو نوي کلي کې یو باچا کې او یو چې نو په لاهور دا ګریډ سټیشن به چې دې سره موږ نتیجه کوو او یو مینی ګریډ سټیشن چې د پروپوزل دی هغه لا اپروول نه شي خو موږ بدون کې مینی ګریډ سټیشن ځکه دا کاناډا کې ته دغه ته د موږ مینی ګریډ سټیشن هلته هم ورکول غواړو نو دا چې تر هغه کې کم از کم دا 13 بلین روپیز دي د دې فنډ چې زموږ لپاره د دې ریلیز شوی دی دا په پروسس کې دي نو دا یو بلکې دې سره به چې کوم د بجلۍ دا کوم بحران دی یا دلته کوم مسلې دي
دا اوس ایمیډیټلی خو موږ دا فیصله کړې ده چې دې ګرمۍ لا موږ کوشش کوو چې هغې موږ ته وایي چې اپریل پورې موږ د هغه چې کوم دی که نه د دوبیانو چې کوم لاین دی دا موږ اپګریډ کړو سرکاري کار دی کېدای شي لیټ راډیټ شي خو زموږ ټارګېټ دا دی چې په دې ګرمۍ پورې دا موږ اپګریډ کړو چې کم از کم موږ ته ریزنیبل دغه میلاویږي میګا واټ دا بجلي موږ ته میلاویږي دې سره چې کوم د ټول نه غټ کار دی هغه د ډیمونو دی تاسو ته پته وي موږ یو ډیم چې نو دې وخت کې جوړ کړو په دا کې تقریبا هم کمپلیټ دی په باده کې دا هغه وخت کې جوړ شوی څه وخت کې چې اجل خان جدون پروپوزل کړو نن 50 کاله مخکې هغه د دې یو پروسس روان کړو چې کله سپیکر شو ما ته پته ولګېده کې پی کې دا ما پرسو کو او شکر الحمدلله هغه ټایم چې نو مسیو کته اوس ول مزید هغه موږ 2 روپۍ سي واکړې چې دغه شي دا چې نو مزید د دې ایکسټنشن د موږ دونته د کې ایریا د ګندب شو بیسک شو او دا ملکه بعد چې د علاقو ته موږ سکول کوم دي دا ورکو بل چې دا کوم پهور ایکسټنشن دی پهور ایکسټنشن هغه باندې کار روان دی اې کې مسلې ویل خلکو زموږ تاسو پر راځي ځکه چې څنګه موږ تاسو راځي تاسو سره به دغه وي خو هغه ان شاء الله تعالی موږ 2023 ول موږ کوشش کوو چې موږ دغه چې پهور ایکسټنشن چې دا موږ منظور کړو دریم چې کوم زموږ دا زوړ چې نو کوم نیر چې دی دا دغه نه چې راوتی دی سوربیلینه چې کوم راوتی دی باپخیلو په کلاپټ چې کوم راغلی دی دا د دې چې نو موږ ری الاینمنټ کوو دا ټول پخو د دې شپږ روپۍ چې دا منظور شوي دي دا هم چې دا په پروسس کې دي د ټول نه اهم څیز چې دی که نه چې زموږ سوره علاقه د ګیس نه محروم وه هغه ټول ته انشاءالله تعالی موږ ګیس ورسوو نور خو زما خالي سکولونه کالجونه خو دومره روان دي دومره زیاته چې چېرته ځي نو سکول او کالج دومره جوړ کړو 12 های سیکنډري سکول خو ما 13 جوړ کړي دي 4 ډیګري کالجونه مو جوړ کړو او په خاص کر دا اوس چې کوم دا کوټه کې چې کوم کالج د زموږ جوړ کالج وو په دې کې موږ وو یونیورسيټي بلډینګ تقریبا کمپلیټ دی پای کې کامرس کالج دی ګرلز کامرس کالج دی پای کې ګرلز کالج دی پای کې سکول وای کې پرابلم وغه مسله هغه موږ هر کار موږ جواب پس دغه ورکو دا پوره ایجوکیشن هب جوړ شي او دا شانتي د بي بي کې کوم چې موږ یو دغه روان کړی دی پروجیکټ روان کړی دی او هغه پروجیکټ یې نو ایر فورس سره زموږ یو جوائنټ وینچر دی چې په هغې کې موږ کیډټ کالج شو په هغې کې یونیورسټي ده په هغې کې د ماشومانو لپاره خاص کر معذورانو لپاره هغه که چاړهګان دي یا که نور معذوران دي سپیشل پرسن دي هغې لپاره سکول او هاسپیټلز دي او هغه ډېر ګټ پروجیکټ دی هغه انشاءالله تعالی پرایم منسټر صاحب اختر نه پس راځي د هغې افتتاح به باقاعده موږ کوو هغه ډېر ګټ پروجیکټ دی او هغې کې موږ د زنانو لپاره هم چې دی نو دستکاری سنټر او د هغې لپاره هم پوره دا پکې جوړ کړی دی سپورټس کمپلیکس هم دی پوره سیسټم دی کوم وکیلان زموږ د لاهور یې ټول خبره معلوم ده ټول ورته پته ده اوس خبره ده چې د مردان او دغه روډ باندې کار روان دی د صوابۍ د جهانګیري والا ټینډر وشو د جهانګیري چې کوم ریمیننګ ایریا پاتې وه د هغې ټینډر وشو او د صوابۍ او د ټوپۍ چې کوم روډ دی هغې اپروول راغی او هغه چې پراپر هغه فیزیبلیټي جوړېږي هغه پروسس کې دی دا موږ ولې داسې کوو چې چونکې دا علاقه همیشه محرومه پاتې شوې ده موږ دا غواړو چې اوس موږ هغه ډیولپمنټ وکړو چې هغې کې زموږ د خلکو ته د روزګار مواقع ملاو شي او د روزګار مواقعو لپاره لازمي خره انفراسټرکچر ډېر زیات ضروري چې هغه پراپرلی اپګریډ شي دې سره سره چې نو په اګریکلچر کې زموږ سره یو ډېر لوی زیاتې شوی د غازي برو ته اوبه زموږ اړوله شوي او د هغې په وجه باندې زموږ چې څومره د غاړې کلي دي دا ټول تاسو ټول خبرې ځکه چې پوهېږئ چې څومره زیات متاثره شوي دي هغه موږ هغې لپاره چې یو کنسلټنټ هایر کړی دی هغې باندې موږ پوره کار کوو انشاءالله زما دا کوشش دی او زما دا خواهش دی او دا مې اراده ده چې دا اوبه موږ 100% نشو واپس کولی ځکه چې خو دومره اوبه راشي چې واپس هغه ژوند بحال شي هغه میانو کار شروع شي هغه ورته شروع شي هغې باندې انشاءالله تعالی کار روان دی دې سره سره چې دی نو زموږ د صوبې خبرې ته به راشو موږ اوس کوم په داسې علاقه کې یو چې موږ د مارکیټ نه ډېر لري یو لاهور کراچۍ مقابله کې موږ کمپټیشن نشو کولی ځکه چې زموږ پخوا د نن نه 200 کاله مخکې 300 کاله مخکې 450 په تاریخ چې کم دی نو زموږ د علاقه ځکه کامیابه وه چې دا به سنټرل ایشیا او د افغانستان لار به وه هغه خلک به دلته راتلل ټریډ به یې کوو کاروبار به یې کوو دا چې صفالي بازار چې مشهور دی دا هغه بنیاد دی هغه د افغانستان د جنګ فوج هغه ته برباد شو ختم شو زمونږ ته هېڅ لار نشته موږ دپاره صرف یو لار دا ده چې موږ به واپس چې نو لاهور ته خپل سامان وړو یا اسلام آباد ته خپل سامان وړو یا به کراچۍ ته وړو نو هلته موږ مقابله نشو کولی چې زموږ دومره کرایه لګي هلته د هغې لپاره موږ متبادل پلان 2 جوړ کړو
نمبر 1 دا چې الحمدلله شکر الحمدلله چې یو د چکدرې نه وای د چترال پورې موټروي د دې منظور شو د دې چې په دې امید دی په دې کال کې د کوم 2021 روان دی د دې اناګوریشن به موشي او په دې پریکټیکل کار شروع شي بل د ډي خان د پیښور موټروي د ډي خان د پیښور موټروي د ډي خان د پیښور موټروي کې فائدہ موږ دا وشي چې موږ ته پیښور ته به ګوادر نږدې شي زموږ چې د امریکن د کوم سواد جوړ شي سواد موټروي دا شانتي چې دا جوړ شي زموږ ته یو اپورچونټی جوړ شي چې موږ به انټرنیشنل مارکیټ ته زموږ اکسس به جوړ شي کاروبار اپورچونټی موږ ته جوړ شي اوس د اکونومیک زون چې کوم دی رشکې اکونومیک زون دا یو ډېره غټه منصوبه ده اوس دې کې ټوټل پکار دي انټرنیشنل انویسټر بالا راځي چې هغه ته پته چې هغه مارکیټ ته نږدې وي چې هغه مارکیټ ته نږدې نو هغه فائدہ نشته اوس ډېر لوی انویسټر روان دي او زه بل افغانستان ته روان یم تاسو به پاراتو کتلی په 8 تاریخ باندې ان شاء الله ما افغانستان ته وزټ هم دی چې زما ته ټول سول لیډرشپ ته کاغه اشرف غنی دی کاغه عبد الله دی کاغه سپیکر دی چیرمن سینټ ټول زما میټینګز دي او مونږ یو کوشش تا کوو هغه مسر په دې اګریشن دي چې مونږ ته فری ترانسپورت موومنت وشي چې د افغانستان بارډر پورې د افغانستان چې سوره بارډر کې لکه سنټرل ایشیا سره هغه کې چې مونږ ته دغه ملاوي شي یو چانس ملاوي شي چې زموږ ترانسپورت چې هغه تتلی شي ګوډز ترانسپورت شي اوس خو دلته چې نو چې سامان لړ شي نو ته کوزيږي اول ته بیا چې نو دا کېږي هغه په وجه باندې کاروبار خنډ کوي اوس پکې مونږ سره دا اګریمنت تقریبا زموږ فائنل دی هغه ما سره کمټمنټ کړی دی مونږ څه وکړو نمبر 1 مونږ غلام خان کولاو کړه غلام خان دغه بزنس مونږ شروع کړو مونږ د خرلاچۍ کولاو کړه د خرلاچۍ باندې بزنس شروع شو مونږ انګورډا کولاو کړه د دې نه پاس چې د تورخم باندې چې کوم زمونږ دغه الاوټو دغه کیپاسټي مونږ انهانس کړه او ورسره اوس مونږ د ممندو او د باجوړ هغه کاروبار ورسره مونږ واپس شروع کوو او دا په لومبي ځل باندې د افغانستان ویزا پالیسي مونږ چینج کړه د افغانستان ویزا پالیسي کې په مخکې دا و چې یو افغاني بدل تر راته بس هغه ته به یو ځل ویزا ملاوي دا چې واپس پلان بیا به دا ویزا ختمه وه اوس مونږ ملټیپل ویزا کړه شپږ میاشتې لپاره ملټیپل ویزا هغه ان اوټ کولی شي نمبر 1 نمبر 2 چې دغه سوره دغه وي پیشنټ وي هغه پیشنټ چې دی نو په ان ارایول به هغه ته چې نو ویزا ملاویږي سټوډنټ ته مخکې ویزا ملاوي دا د 3 میاشتو لپاره هغه به راغی بیا به واپس ته هغه ډېر تکلیف کوو اوس سټوډنټ ته چې دی نو مونږ ویزا کړه چې سوره دغه ډیوریشن دی او دغه ډیوریشن مطابق به هغه ته ویزا ملاویږي که 2 کاله دی که 3 کاله دی که 4 کاله دی او که چېرته هغه ویزا ایکسپایر شي نو په پاکستان کې هم به خپل دغه چې دی ویزا هغه به اخیستی شي څلورمه خبره بزنس لپاره موږ اپورچونټي ورکړه چې څوک افغانۍ د 5 کروڑ روپو پورې انویسټمنټ کوي هغې ته به موږ بزنس ویزا ورکوو هغې مطابق هغه فیسلیټیز به هغې ته ملاویږي دا ولې موږ وکړه دا ګوره افغانستان چې دی افغانستان نه بغیر زموږ سروایول نشته موږ هلته چې دی روزګار زموږ ټول هغې سره دی زموږ د وزیرستان نه راوالی تر باجوړه پورې یو بارډر دی وزیر یو طرف تم دی بل طرف تم دی افریدی یو طرف تم دی بل طرف تر شینواری یو طرف تم دی بل طرف تم دی مسعود یو طرف تم دی بل طرف تم دی او دا غیر خاندانونو دي دا غیر رشتې دي دا غیر کتاب دی دا یو هیسټري ده یو تاریخ دی د څو زرګونو کالو یو شانتي یو ځای پاتې کېږي اوس که ته هغه ریالټي ته دغه کې او هغه سیزونو منځ کې رانه ولې نو خو نه کېږي نو دې وجه باندې موږ دا سہولیات ورکړه اوس موږ دا کوشش کوو موږ نمبر 1 دا چې موږ دا فیصله وکړه چې موږ یو جاینټ پارلیماني کمیټي جوړو د افغانستان او د پاکستان چې څومره ایشوز راځي د حکومت په لیول باندې هغه معاملې به موږ چیرې ان شاء الله تعالی په هغې باندې ختم درېیمه چې دی موږ دا کوشش کوو چې هلته سوره زموږ دغه دي د هغې سوره ټریډ دی زموږ سره ټریډ دی چې هغه موږ دا وکړو نو هغې دپاره موږ شیر مارکیټ موږ ورته بیا بارډر مارکیټ وي خو اوس چې نو هغې په بارډر مارکیټ باندې ډیور لینډ باندې هغې تاسو ته پته یو دغه د ګورنمنټ سټینډ دی نو د هغې په ځای باندې موږ شیر مارکیټ کېښودل چې شیر مارکیټ کول غواړو ورسره چې زموږ اوس که دا موږ ونه کړو اوس په افغان دغه زموږ فاټا چې ده فاټا کې خو ترقي نه شوې فاټا کې خو ډیولپمنټ نه شوې او فاټا کې نه سکول شته نه ایجوکیشن شته نه هیلث فیسلیټي شته او نه پکې روزګار شته نه پکې انډسټري شته او که تا هغه موقع نه ورکړې دا خلک به چېرته ځي د دې څه سروایول دی هغې لپاره موږ د شیر مارکیټ کېښودل هغې لپاره موږ کنسیشنز ورکول غواړو هغې لپاره موږ سپیشل انسینټیو ورکول غواړو دا ټول وکړه موږ تھرو اسمبلی زموږ سپیشل کمیټي ده پاک افغان ټریډ د هغې په تھرو باندې موږ کړو
او پرائم منسٹر سے پدې کې موږ سره پورا آن بورډ دی او دغه په مشوره باندې موږ روان یو او شکر الحمدلله دا چې موږ وکړو چې موږ دلته د روزګار نوې مواقع پیدا کړو د دې ټولو لپاره باب دا دی چې موږ دلته زموږ خیبر پښتونخوا دې کې د روزګار اپورچونټیز پیدا کولو لپاره د شکایي اکنامک زون د موثر جوړولو لپاره یو د سنټرل ایشیا ته خپل اکسس غواړو یو بوادر ته خپل اکسس غواړو هغه یو روډ ټرو موټر وے یو تر افغانستان د دې اثرات با ان شاء الله تعالی داسې وي چې دلته به دومره روزګار پیدا شي چې څوک بچی نه بهر روزګار نه ځي تاسو سوچو کې چې کله دا موقع کلاو شي د روزګار ډېر لوی انویسټمنټ به راځي ان شاء الله تعالی سره نو یو خو دا خبرې ما تاسو سره جنرل کولې چې را د دې نه علاوه زه ملکي دیوال سره هم په څلور خبرې وکړم او که ستاسو خوښه اردو کې به وکړم دا میډیا والا هم لږ ادا کړي میں یہ چاہوں گا آج بھی میری منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے میں اپوزیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک موقع ہے اسمبلی کو آپ استعمال کریں ایشوز بیس میں پوری طرح تیار ہوں کہ میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں آپ آئیں آپ کی جتنی ایشوز ہیں آپ اگر اسٹیٹ بینک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آپ 2 دن ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں 3 دن ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کھل کے ڈیبیٹ کریں حکومت اپنا موقف دے اور اپوزیشن اپنا موقف دے عوام کو پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے میں جو یہ خاص کر انڈیا کے ساتھ تجارت والی بات ہے اس میں بھی میں اپوزیشن کو بھی موقع دیتا ہوں آئیں جتنے دن ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ڈیبیٹ کے لیے دیتا ہوں اسمبلی ہوتی ڈیبیٹ کے لیے ڈسکشن کے لیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارم ہو اور الیکٹرل ریفارم ہو اور اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں جس طرح اپوزیشن چاہتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ تو یہ سیاست سے بالاتر چیزیں ہیں اگر جوڈیشل ریفارم ہوتے ہیں یا الیکٹرل ریفارمز ہوتے ہیں تو کسی کو گلا نہیں ہوگا جس طرح آج آپ لوگوں کا الیکشن ہوا ادھر بس ٹھیک ہے ایک ایسا میکینزم ہو کہ جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہو پھر جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا جو بھی اپوزیشن میں آ جاتا ہے وہ شور مچاتے ہیں اگر ہماری پارٹی اپوزیشن میں آئی تو اس نے شور مچایا اگر بھی اپوزیشن دیگر پارٹی ہے تو وہ شور مچاتے ہیں جو ایسا میکینزم ہو کہ اس میکینزم کے تحت ساری دنیا یہ تسلیم کرے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اپوزیشن سے بھی بات کی ہے اور اب بھی میں اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہوں میں اس کے ساتھ بات کرنا ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں اس لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج میری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں الیکٹرل ریفارم کریں آئیں جوڈیشل ریفارم کریں آئیں جتنی ایشوز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ مہنگائی پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ الیکٹرل کرائسس پہ بات کرنا چاہتے ہیں مطلب جو ایشو بیس ہو تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ پارلیمنٹ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ ہم چاہتے ہیں اور یہ ٹائم ہے اس وقت یہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں بات نہیں کرتا تو وہ ٹی وی پہ کر لے جاتا ہے کہ اور کر لے جاتا اچھا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ ہو تاکہ ریکارڈ کا حصہ بنے اور دونوں سائڈ ایک دوسرے کو کرے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک میننگ فل ڈیبیٹ اور ڈسکشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ میں اسمبلی کا آئندہ اجلاس جو ہمارا ہوگا اس کے اوپر میں پورا ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں زستا سبیا ډېر شکریہ ادا کوم ډېره مهرباني ډېره مننه مالا ډېر فن راکړ چې تاسو سره زموږ کار پاټ ندی کې څه کول